بیا د هغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو د مدینې منورې په طرف باندې. مدینه منوره په طرف باندې روان شو. په لاره کې بنو سالم دا یو قبیله ده، د هغې په محله باندې رسول الله مبارک ورغی او په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نه اول د جمعې مونځ ادا کړی دی او په هغې کې ناشنا خطبه ویلې ده. داسې عجب الفاظ ویلي دي چې هغه د فصاحت او د بلاغت هغه دریاب کې ډوب الفاظ ویلي دي او همدغه رنګې چې د کلونو چې کم بیماران خلک دي د هغوی دپاره شفایاب الفاظ ویلي دي، اوږده خطبه یې ویلې ده او همدارنګې چې کومو خلکو زړونه مړه دي د هغوی دپاره آب حیات او داسې خطبه یې وویله. ناشنا الفاظ یې په خطبه کې ویلي، که اوس یې ویم تقریبا 300 مخه خطبه ده، اوږده خطبه رسول الله مبارک ویلې ده. خو په هغه خطبه کې د ټول دین اسلام خلاصه یې هغه خلکو ته بیان کړې ده او وحدانیت الله پاک د وحدانیت خلکو ته بیان کړي چې خلک د یو الله عبادت وکړي. زم د الله عبادت کوم، تاسو د الله پاک عبادت کوئ، د الله پاک سره شریکان مه جوړوئ، صله رحمۍ خیال وساتئ. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اوږده خطبه کې چې د مکې مکرمې خلکو قریشو چې رسول الله مبارک باندې 14 کاله کم ظلمونه کړي د هغې ته پکې اړله اشاره هم نه ده کړې. دې ته ویل کېږي انک علی خلق عظیم. رسول الله مبارک ته په اوچتو اخلاقو باندې الله پاک پیدا کړي. قربان شم هغه اوچت اخلاق ده چې 14 کاله په رسول الله مبارک او دغه په ملګرو باندې چې څومره ظلمونه شوي. الله تاسو ته ما د بلال او همدارنګې د هغه د ملګرو د عمار او د یاسر او د سمیه رضی الله تعالی عنهم د هغوی قصې ما ستاسو په وړاندې وکړلې چې د هغوی په غوښو باندې سکروټې مړې شوې دي، په تودو شګو باندې به یې سملول او درانه درانه کاڼې مې ورته په سینو باندې کېښوستل. هغه اوږدې اوږدې قصې قربان شم ما ستاسو په وړاندې کړې دي. په خپله رسول الله مبارک ته مړۍ ته یې ورته پړې اچولې دي، څادرې ورته اچولې دي، زورونه یې ورکړي دي. رسول الله مبارک زړه یې خفه کړی دی، مړۍ یې خفه کړې ده. رسول الله مبارک باندې د اوښو پریوانونه اچولي دي، په همدقسې انداز باندې رسول الله مبارک یې چېړلی دی، په لارو کې ورته غنې اچولې شوي دي. دا تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل فیصله وشوله. هغې د قتل فیصلې د وجې نه رسول الله مبارک مجبور شه په هجرت باندې د مکې مکرمې نه روان شو. قربان شم د مدینې منورې په طرف باندې نو دغه هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو. خو په هغې کې د مکې مکرمې پکې چې په دوی باندې څونه ظلمونه شوي دي هغې طرف ته پکې اړله اشاره هم نه ده کړې. دې ته ویل کېږي انک لعلی خلق عظیم. رسول الله مبارکه په اوچتو اخلاقو باندې ته په اوچتو اخلاقو باندې فایز یې. دا هجرت د مکې مکرمې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته قربان شم تاسو ته ما ویلې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 27 سفر باندې د مکې مکرمې نه ووته. 3 شپې قربان شمه په غار ثور کې وکړلې. په 8 ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبا ته ورسېده. 8 ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبا ته ورسېده. بیا د اسلامی تاریخ هم د هجرت نه شروع دی. هجري کلندر ورته موږ تاسو وایو. د اسلامی تاریخ هم دی نه شروع دی. ولې؟ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دی. هغه ته خط ولیکه چې امیر المؤمنین د ستاسو د سر د قربان شمه موږ ته خط راشي، خو په هغې باندې تاریخ نه وي چې هلکه دا د کم تاریخ خط دی. نو موږ ته داسې تاریخ داسې خط دا یو تاریخ مقرر پکار دی چې هغې باندې موږ ته پته لګېږي چې دا د امیر المؤمنین د سر په دې تاریخ باندې راغلی دی. نو بیا هغه شورا راغوښتله، خلک یې راغوښتل چې هله تاسو راشئ. نو پیسې مشورې کېدلې، چا به ویل چې د رسول الله مبارک د پیدایش د وخت نه به قربان شم موږ دا سټارټ واخلو د تاریخ. چا ویل چې د رسول الله مبارک د وفات نه به واخلو، چا به ویل چې د هجرت نه به واخلو. نو عمر فاروق په همدې باندې فیصله وکړله په موجودګۍ د عثمان غني رضی الله تعالی او په موجودګۍ د علي کرم الله وجهه رضی الله تعالی دا صحابه کرام عظیم صحابه کرام موجود. عمر فاروق فیصله وکړله چې قربان شم زمونږ او د ستاسو هجري کلندر شروع به موږ واخلو د هجرت نه. ولې که د رسول الله مبارک د پیدایش نه واخلو نو عیسایانو سره مشابهت راځي، او نه قرانګې کو چرته منګې وای دا وفات نه واخلو نو د وفات د رسول الله مبارک یو لویه حادثه ده. نو هغه چې موږ تاریخ را ذکر کوو نو حادثه به موږ ته وړاندې کېږي، تاریخ ذکر کوو نو حادثه به وړاندې کېږي. نو لحاظه د دین نه اخلو او د حق او د باطل په منځ کې چې عظیم فرق راغلی دی هغه په هجرت سره راغلی دی. نو په دغه بنیاد باندې د هجرت نه به موږ او تاسو شروع واخلو د تاریخ.
نو بیا په کار دا و چې د ربیع الاول نه شروع کړی وی خو عمر فاروق وی چې رسول الله مبارک محرم نه اراده کړې و د هجرت کولو نو په دغه بنیاد باندې د محرم نه شروع وشوله او بل وجه ورته دا ویله چې حاجیان په محرم کې راواپس کیږي نو دا یو عظیمه میاشت ده په دغه بنیاد باندې محرم نه به شروع واخلو دا خو اس یو تاریخي زیاتی خبره استاسو په وړاندې مې وکړله